نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغو مې پسې کړې دو نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي نو چې ویل کوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته شه چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی ملا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه بله ومیا زر او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاړه دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېژنې دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستان کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژنې نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سوال مو کجی چې خلاصې کیږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي ویا دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژنې غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ ووي زر وویه هغه والله که په دې م پوهېږم وی چې مېله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژن اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شه وایي چې مونځ دی ته مات شه که ما مات شه مالی په مونځ کې د خبرې وکړې وایي چې په داسې داوس پسې مونځ نه کېږي خبرې مې وکړه 3 کړي وو څلورم لا پورته شه مالی وایي چې مونځ دې مات شه که ډېر سر مې ورسره خوږ کړه مونځ یې بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته زه په مانځه کې لیدلی یم چې ما دا ګوته اوچته کړه اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غار کا شوه زوی دې خراب شه مال ولې وایي چې په مانځه کې جانډې جوړوي او دا جانډې بابا صاحب مانی کړي دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې 10 ثواب دی کیر په کې 10 ثواب دی پلانې په چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم چرګ حلال کړی چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي نو ما هم دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ
100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې اول مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه دیختي وزه خخول لدی وړي ول زمړم چرګ دی ولې حلال کړی مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خختی در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اجرګ ول خودره ګنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مپه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بد چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریدي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم لګي نو څه کا پرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره پلار ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیر کو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خوريونو زه خو به ودشمه او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وډه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلک خلای ورا چوله چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وډه راخله کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو و یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخه په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا
خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دیګونه پخاو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځان ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته مړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله بچی مې نکیږي جوړه شهیدانو ته راغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګم او دې ځنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسته دغه سلارګو په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودان تاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې که الله الله درته څوک وي ورمنډه کوي نه خو د ډانګ بابا نوم موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے انا مالاو نو مونږه خو پریدیو زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وی چې ایکي ماله روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے کھاسو ا سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کواو دغه ور سره یو د بجازیانو صدر واغم واغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډېر تنگو د خان چې ډېر تنگو نه دی نوکری خیال کو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړ خان په کمره کې دننه ناشته او د غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخ چې راکېخ نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې شي دا د په شکل چنډخان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتانې تر پورټ یو چې ز خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه نو عدالت عالیه کې زت عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ول زه دومره بیا ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم عالم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم دي هغه ورته جزې والم
ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا. معافی در نوالم غوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نه زغوارم. دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. خزے نن راته یو جنې ټلیفونوں کو پټ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں ماں جی بول رہا ہوں. آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے. مالا آپ کون لڑکی ہے؟ میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں. مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں. تم ذرا سامنے آ جاؤ نا. تم ذرا سامنے آ جاؤ. تم جنات پری ہو اور میں دیو. پتہ لگ جائے گا پھر. دادا خزوار خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي. خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وي خېده وي. زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري. ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري. وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچ هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو. ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو. اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناشتي. نو د دم قوم مبلغینم دمان. سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دی ولیدا ملنګي په کې لاس سکو. اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی. ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی. ښا په دې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہنده ک داسې ته خو ګوره کنه اخبار کہنده ملوک دے کس شه ده ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای. ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباش چې د قوم ته لګیا دی. د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي. شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ورته راو کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي. او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت ته پارام پروت ته دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دمر اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کړه. ول ډېر
شیطان د سار نه راغی مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیڑا غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي وراسي کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوته دا سي د لاوري سے په مټیي تیر شو چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله او هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې پاچر مخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کته زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی و دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مونږ جنگیږي د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لاډ میکاله قانون د ستا په ملک کې تا خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لاډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کومې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلیا ته د اسلام نوم وړي لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تا اوس عقلو تا بجلی فعل کې دو سره تا دغه لګېدلې دي جنریټر اتوماتیک لویا بجلی فعل شي اتوماتیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فعل شوه هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډاکټي دي ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزو ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزو ته کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي هر شی مفت
او بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تللی هندوستان ته، د یو حلوایي دکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو د سړي وویل چې دا سړی جوړ روم دی، دا دکاندار دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه، ورته ناست دی. نو د لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود. دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله. و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې وروړو. پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی، که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوی. لکه دی بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری به خر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دا هر سال ته مفت. هندوستان داسې ښه ملک دی. اوس که لغوندې عقل لرئ ما دې خبرې ته وګورئ چې حلوا یې وخوړه، دا څه چې ورته میلاو سزا وه، لیکن دی بې وقوف تی نه عیش جوړ کړ. او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه.